الرحمن الرحیم. ام حسبتا سخیال لستا اے پیغمبر علیہ السلام ان اصحاب الكهف والرقیم چی بیشکا ملگری د غار او د تختے کانو من آیاتنا دا زمونگ د نخون دا عجبا چی عجیب دی. از اول فتیتو الى الكهف هر کلا چی اغزوانانو مخ اکڑا د غار فقالو اووی ویل ربنا اے رب زمونگ آتنا من لدنک رحمتا مونگ بانی د خپل طرفنا رحمتو کی وحیئ لنا او آسان کی من امرنا کار زمونگا رشدا او لار را تسمکی فضربنا على آذانهم فی الكهف پس واچولا منگ فرد پا غگونو داغی پا غار کی سنین عددا یوسو کلنا شمیرلی شوی ثم بعثناهم بیا را پاسا بل منگ د خوبنا لنعلم چی پویشو ایو الحزبینی چی کم ڈلا کم یو کس احصا زیاد شمار کون کے دے لما لبسو امدا دہا غمودی چی دی تیرکڑا نحن نقص علیک نبأهم بالحق حضور منگ واقعا بیانو ددی پا حق سرا انہم فتیت آمنوا بربهم بیشکا دا سزوانانو چی ایمان یروڑیو پرفستا وزدناهم حدا او سوا کڑیو منگا پا ہدایت کی. نن منگا د دې صورت هغه وجه تسمیه او هغه خاص خبره چې د هغې په باره کې مشرکانو د پیغمبر علیهم السلام نه باقاعده تپوس کړی و او یهودیانو له تلي وو چې هغه ځوانان څوک وو چې هغې سفر کړی و د غار په طرف باندې او دا د کوم ځای وو او دوی په څه وجه تلي وو. نو الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام اگر چې دیتا دا خبر عجیب ښکاري دیتا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اے د دې څه ګمان دی یا ستا څه ګمان دی چې واقعا د هغه غار والا کهف غار ته وي والرقیم او رقیم ویلی شي رقم کېدو ته لیکلو ته مقصد ته نه دلته کې تختره دا څه عجیبه واقعه وه دا دې ته ډېره عجیبه ښکاري دا خو څه عجیبه خبره نه ده الله پاک ته دا څه عجیبه ده د الله قدرتونو ته خدا څه عجیبه خبره نه ده. د دې په باره کې اسرائیلی روایات ګڼ دي چې په هغې کې اختلاف کیدی شي او د دې په باره کې چونکې قرآن دا مبهمه ساتلې ده چېرې دا کله تېره شوې ده او څه وخت تېره شوې ده نو په دې وجه هغه ابهام یې موږ هم پرېږدو. مبهم هغه څیز ته وایي چې د هغې په رښتیا کېدو کې شک وي چېرې حقیقی طور باندې دا کله شوې ده خو مفسرین وایي خاص کر تفسیر حقانی چې هغه پې ډېر ښکلی تحقیق کړی دی هغه وایي دا د عیسی علیهم السلام د مبعوث کېدو نه 2.5 کاله پس او د پیغمبر علیهم السلام د مبعوث کېدو نه 20 کاله مخکې تېره شوې ده. هغې 2.5 کاله ځکه وایي چې هغې وایي دا 2.5 کاله دا د عیسی علیهم السلام د زمانې نه پس ده او دا 309 کاله دی ودو نو دا ټول چې کله د دې شمېره موږ وګورو 559 سال راځي او د پیغمبر علیهم السلام پیدایش په 570 عیسوي کې شوی دی. نو په دې وجه هغې وایي دا د پیغمبر علیهم السلام د زمانې نه 20 کاله مخکې د دوباره فاسدو دا واقعه شوې ده. یعنی دی د عیسی علیهم السلام په مذهب او په دین باندې مسله داسې وه چې د عیسی علیهم السلام د تلو نه پس چونکې په عیسایانو باندې ډېر زیاته سختي راله او په هغه وخت کې چې د فلسطین چونکې عیسی علیه السلام خو فلسطین کې راغلی او د فلسطین او د شام د علاقې نو چې کله یهودیانو په سازش باندې عیسی علیهم السلام په خپل خیال کې پانسی که حالانکې هغه الله اوچت کو نو په دغه وخت کې په عیسایانو باندې ډېرې سختې ورځې رالې او هغې عیسایان نه پرېښودو او دا چا نه پرېښودو دا رومیانو نه پرېښودو. هغه وخت کې په فلسطین کې یهودي بادشاه خو د هغه مثال
هغه دی چې ورته کټپوتلی وي، هغه پپېټ چې ورته وي، بس هسې په نوم بادشاه و یهودي، باقي نور ټول کار هغه د روم د تیتوس د خاندان چې دا بادشاه و د هغه نه چلېده چې هغه په خپله بت پرست و. نو دلته کې ټول بت پرستي وه، هغه صرف په نوم باندې بادشاه و چې بس هغه به چې کوم دی نو نوم به د هغه استعمالېدو، باقي کار به بت پرستو خپل کو. په دغه زمانه کې هغوی چې کوم دی نو دا یهودیان او عیسایان دا تقریبا د 2-3 لکو په تعداد کې د دې فلسطین او د دې علاقو نه وشړل وی باسل. او دلته کې یو بادشاه مسلط که په دې باندې چې هغه ته چې کوم دی نو اردو کې هغه ته هغه نوم دقیانوس وی، هسې هغه ته چې کوم دی نو په تاریخ کې هغه په دقتیس نوم باندې راغستی شوی دی چې دا دقتیس و، په انګلیش کې ورته دقتیس وی او په اردو کې چې موږ وایو دقیانوس ورته وایو. د هغه په دور کې داسې چلو شو چې هغه خپل بوت سره نور بوتان کړو، یعنی خپل شکل او نور بوتان یې ورسره کړو او دی په هر یو لوی چوراها کې، په هر یو لوی میدان کې، په هر یو لوی ښار کې او په هر یو لوی چوک کې ولګول او خلکو ته یې د دې عبادت کوي. نعوذ بالله د خدایان. او د دې لپاره به هغه خپل فورس مقرر کړو چې څوک د دې هغه حمایت کوي او څوک د دې مخالفت کوي. نو یو پیرا لکه څنګه چې زمونږ سو خاص ورځې لکه 14 اګست شو، 23 مارچ شو، داسې یا چې کوم دی نو د ګلګت چې کوم دی نو د پولو میله به والو، داسې یو میله وه او چې په هغې کې نیزه بازي کېده. نو دا بادشاه به خپل دله به هلته تخت سجو کو او د کیانوس له او د ده هغه ټول کسان به چې کوم دی نو د سره به خپل وزیران او مشیران هم لړو هغه ځای ته، او هلته کې به دا مداریان او دا جادوګران او میلو کې چې څه کېږي دا خلک به لړو، د خلکو د خوشحالۍ ورځ به وه. نو بوتانو ته به یې سجدې هم کولې، خپل عبادت به یې کوو او خلک به هم محظوظ کېده او بادشاه به ورته ناست. نو چې کله بادشاه کېناستو دا ځوانان هم یو عام طور باندې قول داري چې دا 7 تنه 11 تنه 9 تنه هر څومره کسان چې دیم په دغه ځای کې موجود وو. وی بادشاه په تخت ناستو، ناڅاپه خوا کې چې دا د یو آبادۍ نه یا د یو اونې نه پیشو را پرېوته. نو خو چې هغه پیشو ښکته درز نارې کړو نو بس بادشاه تخت نه ودانګل او په منډه شو. وی څه شی دی؟ بس هغه ټول خلک چې کوم دی کې لغو تلغو جوړ شو، یو څو کسانو راټینګه کړه ورته یې بادشاه پیشو دی یارېږه ما څه مصیب دغه نه دی څه بم نه لري موږ به ووایو د دې زمانې په زبان کې چې د خطرې څه څیز نشته خو پیشو ده که نه ته دومره ویرېدی. نو دغه وخت کې دا کسان دی موجودونو د یو کس د ذهن کې دا راله چې یاره دی خو چې زه خدای یم، نو خدای دومره یریږي، خدای د پیشو نه یریږي، ته څنګه خدای دی؟ دی به موږ څنګه بچ کړي چې موږ ده ته سجدې کوو او دی په خپله د پیشو نه یریږي، نو دی به موږ څنګه بچ کړي؟ په ذهن کې یو انقلابي سوچ راغی، یاره دا خو موږ ډېر په غلطه یو چې موږ ده ته سجدې کوو. نو هغه لړ د هغه ځای نه پاڅېد، نو داسې لرې کېناست، خلکو عبادت کو لرې کېناست، داسې بل د بل ذهن ته دا خبره راله، بل دی او کسان دا هلته کې جدا جمع شو. نو په دې کې ورته د یو کس مخ راواړو چې بای ټول خلک هلته کې ناستې او ته دلته کې راغلی، نه خو ورته وایي تم راغلی، نه بل ورته وایي تم راغلی، په څه مقصد باندې موږ را جدا شوي یو؟ نو هغه یو ورته ووایي چې که چېرې تاسو زما په باره کې ال نه وایې بادشاه ته، زه به درته خپل رای ښکاره کړم. هغوی ورته وایي موږ بلکل څه ال نه وایو. ورته یې وایي زما ذهن کې دا سوچ راغی، هسې خو زما د ده مخکې زما ذهن کې دا خیال و چې دا دومره لوی کائنات دا یو انسان نشي چلولی، د دې په شا څوک شته، خو دا نن چې دا پیشو راوغورځېده او زمونږ د بادشاه چې دا کمې منډې تړلی ووالي او یو دوه ترې خطا شو لکه د فرعون په شان دی، نو دی به بله ورځ موږ څنګه د خطرې نه خلاص کړي چې دی د پیشو نه یېرېږي او دته د پیشو پته به ونه لګېده. نه بل ورته زما خو هم دا خیال دی، د واړو خیالات برابر شو. چې خیالات یې برابر شو، نو هغوی ووایي چې موږ خو د ده مقابله نه شو کولی، خو دا کولی شو چې ځان له د عبادت یو جدا ځای خوښ کړو او هلته کې راغونډېږو او د خپلې طریقې یو عبادت کوو. ځکه چې عیسوي دین خو هم هغه وخت کې هغه روغ نه و پاتې شوی، هغه ټول بس
لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هغه کس مسلمان ګڼل کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې په زمانه فترت کې چې هغه الله واحد لا شریک ګڼلی دی، د بت ته سجده نه ده کړې. د پیغمبر خو نام و نشان ختم شوی، کتاب ونه. نو بد دی وي ځان له بار یو د عبادت یو ځای جوړ کړو، په پټه باندې به تلو، هلته کې به عبادت کوو. لیکن په داسې خلکو باندې خو د هر چا نظري چې هغه د سیل نه جدا شي، دی خو د سیل نه جدا شي او دا شهزادګان پلاران یا ګورنرانو یا هغه سره وزیرانو لوی خلکو، بس الله چې چاته هدایت کوي. بادشاه ته خبر ورسېده چې یاره دغه شانتې دا اووه کسان دي او دوی خو تا نه مني، دوی خو ځان له یو طریقه ده، ځان له په یو طریقه باندې عبادت کوي او نه مخې ته چې کوم دی نو ستا دغه یې دا تصویر یو نه ورته د بل چا تصویر یو، بس خپله یو طریقه اپناوي. هغه راوغوښتو، د دې نه یې تپوس وکړو، ورته یې وی ستاسو په باره کې ما ته داسې خبر را رسېدلی دی، په دې کې څومره حقیقت دی. نو یو سړي کې که ایمان هر څومره کمزوري خو چې خبره کوم ځای کې د ایمان راشي هغه بیا نه ټینګېږي. هغوی ورته وایي څه چې دی اورېدلي دي حقیقت دی اورېدلي، ته خو زمونږ په شانته انسان یې، ته خو زمونږ نه هم کمزوري د پیشو نه یېرېږي، مونږ خو دې نه یېرېږو او مونږ خو د هغه خدای پاک عبادت کوو چې هغه ټول کائنات ټینګ کړی دی، هغه د کائنات بادشاه دی. مخکې به مونږ ته هغه الفاظ په خپله باندې راشي، مونږ تا نه منو، مونږ الله واحد لا شریک ګڼو. او ورته وی لکه چې کومه رپورټ ما ته را رسېدلی دا رپورټ صحیح دی. وی ډېر ښکلې ښکلې ځوانان یې، ځواني مو ده، نو په دې باندې مې نه سود کېږي چې اوس در باندې توره راښکم، خو زه خیر دی یو هفته دوه هفتې دله در کوم، په دې کې سوچ بیچار ښه وکړې، دې خپل دین ته راوړئ، کني ځان سره کفنونه راوړئ. بس دی چې د هلته نه څنګه ووته نو هغوی ته یې وی بادشاه خو موږ له 15 ورځې راکړئ، خو 15 ورځې نه که دې موږ له ټول عمر هم راکړي، موږ خو واپس د ده دین ته نه راوړو، د ده خو حقیقت موږ ته معلوم شوی دی، بس راځئ چې اړو دا کلي پرېږدو. نو پخوا خو به بادشاهۍ داسې نه وي چې لکه د پاکستان غونته کې دومره لوی ملک به و، خو مردان به ځان له بادشاهي وه، چارسده به ځان له بادشاهي وه، نوخار به ځان له بادشاهي وه، سړی به ورته اورېدی شو. به دې وي راځه چې بلې بادشاهۍ ته وړو، بس خپل عبادت به کوو. بس دی ځان سره د کور نه چې کوم دی نو څه کپړې مپړې هغه زرګ برګ لباس چې کوم شاهي لباس و هغه یې وویسته، د شهزادګان د لویو خلکو اولادو د ګورنرانو شهزادګانو هغه یې کېښودو، خپلې کپړې عامې واچولې او را روان شو. چې کله دی روان شو په یو داسې منزل باندې روان شو، دی په خپله وي خدای پاکه منزل راته ته وښی، بې منزله روان و چې کوم خوا به ځو، خو بس وځو نو د الله پاک په لار کې وځو. په دې وجه باندې وي خدای پاک ته موږ باندې رحم وکړي، وهیئ لنا من امرنا رشدا، موږ ته زموږ کار اسان کړي، خدای پاک دا کوم کار چې موږ شروع کړی دی اسان یې کړي، راته یو منزل راته ته وښی. نو چې دی روان شو یو شپونکي و هغه سره یو سپی و، هغه سپی ورپسې شو. بس دی وی ډېرې وخته پورې چې کوم دی نو په روټو باندې په ګټو باندې په لوټو باندې خو هغه نه کېدو، وی اخره کې ورته الله ګویا نه کوي، هغه ورته چې زما تاسو خوښ یې، تاسو سره مې مینه، تاسو ما ولې شړئ. په دې وجه باندې چې کوم دی نو په ځناورو کې یو ځناور دام دی چې دی به صرف د نیکانو خلکو سره د مینې په وجه باندې المرء مع من احبه کې به راځي او جنت ته به ځي. نو یعنی چې ځناور هم د الله نیکانو بندګانو سره مینه وکړي نو الله یې جنت ته بوځي، نو انسانان به ولې نه بوځي، خو کله غونده کې دی راوګرځي. بادشاه ته پته ولګي د سړي تښتېدلي دي، بس بادشاه ورپسې ورن جاري کو، بھائی راشه د دې نوم او پته ولیکئ. دا رقیم چې کومه خبره ده دا چې کله چې کوم دی نو مونږ فایل تیار کړو او فایل بس هغه چې کوم دی نو سپریم کورټ کې یا های کورټ کې جمع شي، وایي زه بیا به که خیر شي دې مقرره شي بیا ورپسې فایل راوباسو. اوس خو چې کوم دی نو د حکومت دی مثلا نو په دې کې خو ده پسې مونږ فایل نشو راوستی، خو چې کله د حکومت ختم شي نو بس بیا به چې کوم دی نو اصلي قانون ملک کې راشي او عدالتونه به بیا د انصاف فیصلې شروع کړي، لکه نن سبا چې شروع کړي دي، بس بیا به ورپسې د فایل راوباسو. بس فایل چې کوم دی نو نومونه یې به کې ولیکل چې بھائی پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې ځای د دې د کلي نوم وایي افسوس و. دا هغه زبان چې کوم دی نو چونکې سوریاني زبان و نو په هغې کې افسوس و.
اوس نن سبا چې کوم دی نو وایي دا غار کوم ځای کې دی هسې پوره پته یې خو نشته خو دا ترکي کې دی ښه جي یو تحقیق دا هم دی معرف القرآن کې شیخ ادریس صاحب وایي دا چې کوم دی نو وایي کیدی شي چې دا په دغه کې په ترکي کې دا هلته کې ډېر زیات غارونه دي په هغه غارونو کې یو غاري یا فرمان صاحب چې وایي اټلي کې دی لکه روم چې کوم دی نو دی وایي په روم کې دی خو دا روم د مخکې دغه ټوله علاقه روم وه اوس د اټلي دارالخلافه روم دی بهرحال هر ځای کې چې و په هغې باندې به راشو په هغې باندې هم یو تحقیق شته په هغې باندې به بیا خبره وکړو خو اوس هغه مختصر صرف زه ستاسو ذهن کې کښېنوم په یو 2-3 منټه کې دی چې کوم دی نو مختصره خبره دا شو چې هغه چې کوم دی نو ورپسې دی اشتهاري کړو بای دا اشتهاري دي بس د دې سزا مرګ دی دی چې هر چا وموند ته دی له به سزای موت ورکوو او د 2 واړو نومونه د هغې د پلارانو نومونه او د هغې اډرس هغه ټول ولیکو او دا فایل شو او دا د بادشاه په دفتر کې جمع شو چې هر کله دی راووتو یو ورځ وي یو کس چې کوم دی نه هغه صحرا طرف ته وتی نو هغه دغې غار طرف ته ورغی نو هغه ولیدل چې دی په غار کې او کسان دي او سپیم دی اوده دي بس بیا زر بادشاه پسې واپس راغی تفسیر حقانی دا یو دغه چې کوم دی نو تاریخي روایت پکې را نقل کړی دی وی هغه بادشاه پسې راغی ورته وایي چې سړي مې وموندو اوده دي او ته راشه خو ځان سره ډېر څوک راولمه بس د ګرفتارۍ دپاره مختصر کسان راوله چې د اونو تښتي او ویښ نه شي نو بادشاه ورسره لړ نو چې بادشاه هغه ځای ته لړ نو په هغه ځای کې 2 اقوال دي وایي بادشاه دننه د تلو کوشش وکړو چې دوی راپاسئ خو په هغه باندې روب راغی لکه څنګه چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې مونږ یو پیره چې کوم دی روم ته ورغلیو چې هغه دا ټوله د ایران او دغه د یورپ دغه علاقه دی ته به روم وي دلته ورغلو نو په یو غار کې مونږ د اصحاب کهف ولیدو خو الله پاک په خپله وایي چې څوک وله خواله ورځي نو په هغه باندې روب غالب کېږي نو هغه ځای کې سمه تیزه سیلې راله بس وي مونږ ته نشاته رالو مونږ دننه ورنه رلو نو یو قول دا چې بادشاه صرف د روب په وجه باندې دننه ورنه راغی او یو قول دا وي بادشاه وي چې داسې چلو کې د دې لپاره به قانون بدل کړو په ځای د دې چې دی پسې مونږ ورشو ګرفتار کړو بس دی اوده ښه دي بس بار ته نه دیوال ته وکړي بس چې خوراک څښاک ورته نه میلاویږي رڼا ورته نه ځي اوبه ورته نه میلاویږي بس مړه به شي دلته کې نو د دې نه دیوال چاپېره کړو دا هغه غار دی چاپېره دیوال ووهو یعنې په ګټو یې بند کړه ګټې ورته ور واړولې بس څه موده پس بادشاه وفات شو ورپسې بل 309 کاله پکې تېر شو 309 کاله پس هغه دیوالونه الله پاک غورځولي چې دی که د راپاسېده دیوال میواله و ګټان مټان هغه ورځېدلي وو په دې دوره موده کې الله پاک وایي دی اوده وو دی وفات نه وو ځکه چې الله وایي دی به مونږ په ډډه باندې اړول نو دا د ژوندو صفت دی الله وایي په یو ډډه په بله ډډه کوله مې چې ځمکه یې ونه خوري بل د دې دپاره نور الله پاک وایي ما داسې تابع کړی چې به د غار په څوکه لګېدو نو دی په مینځ کې نو په دې باندې به دغه شواګانې پرېوتې صرف چې د دې جسم هغه که چکیږي نه باقي دوره ګرمي به موله نه ورکولی چې د ګرمۍ د راسره دی جسم هغه اوس وځي نو 309 سال پس دی راپاسېدو چې کله راویښ شو د دې سر ته چې کوم خوراک و خوراک یې سر ته هغه شانتې پروت و څه دی خوړلی و څه ورته پروت و بس دی ښه په آرام سره هغه راواغسته و یو یې چې کوم دی نو خزانچي د خزانچي نوم یې تملیخه و هغه ته یې ویې ته ورشه خو په دې ښار کې د ټولو نه زیات شریف انسان وګوره او هغه پلان کې نه دی چې مسلمان دی عیسائی دی د هغه هوټل ته ورشه چې حلال خوراک موږ له راوړي نو چې کله بار راووته را روان شو ښار بدل 309 سال پکې تېر شوي اوس خو 10 کاله پس هر یو څیز بدلي چې یو سړی هغه دوبۍ ته سعودي تللي چې واپس نرشک ته راشي وي بل درس چې کوم دی نو صالح باچا راغلی دغه له دواله ما ته وی دا نرشک ډېر بدل شوی نه دی کایو صاحب ما ورته ویل چې تاسو په لومړي ځل باندې په اوټینګ راوتې پیاده رالې ګاډي نه کوز شوی وی زه خو دلته کې راځم خو دا نرشک خو نن ما ته سړی ښکلی غونته ښکاره شو وی پخې آبادۍ ښکلې مزېدارې کوڅې او داسې واغسې نو لږه موده پس یو سړی یو ځای نه چې کوم دی سعودي نه کسان راشي نو هغوی بیا پکې هغه چا خبره وي د کور لار ته خطا کېږي او د دې 309 سال تېر شوي آخر دا چې هوټل یې پکې ومونده هر ځای کې به یې لیکلي وو لا اله الا الله روسا عیسی روح الله هر ځای کې به په هر ځای لیکلي شو هغه له اول نه حیران شه چېرې دا څه چل شوی دی چېرې دلته خو د عیسی علیه السلام ښکاره بهره چغې دي
وی چې کله هغه دکاندار له روټو والو لا سیکه ورکړه نو هغه د لاسه ونیسه چې خزانه کم ځای کې ده کم ځای د خزانه مونځ ده هغه ورته وایي چې د څه خزانه ورته یې وایي چې دا خو د دقیانوس باچا سیکه ده دا خو د نن نه 309 کاله مخکې یا د دې نه سیوا مخکې تېره شوې دا خو تا چې د خزانه مونځ ده وی هغه ورته وایي چې دا زمونږ بادشاه دی د دې نه مونږ تښتېدلي یو هغه ورته وایي د لاسه کلک ونیسه چې ښه که تاسو تښتېدلي یې نو ستاسو پایل به د بادشاه سره پروت وي ځکه چې نومونه خو پایل کړي که نه ځکه چې ردي دا واقعات چې کوم دی 7 سلیپر دا چې کوم دی نو په انګلیش کې اوس هم شته هغوی هم دا مني چې د مخکنی کوم نصاب د هغوی را روان دي هغوی دي ته 7 کسان چې ودو په غار کې دا خو مشهور کسان وو بس هغوی د لاسه ونیسل او سیدې بادشاه له بوته ورته یې بادشاه دی خو دا دعوه کوي چې مونږ چې کوم دی نو دغه شانتې د بادشاه نه تښتېدلي وتلي وو بادشاه ورته وایي فایل راوباسئ چې فایل یې راوباسه وي نوم د څه دی ورته وایي تملیخه یا یملیخه چې راویړو نو یملیخه پکې موجود ورته یې وایي دا خو صحیح دی د بل نوم سره د بل نوم چې کوم دی نو مکسلمینا د بل نوم څه دی دا واړه نومونه اب وروسته پکې راشي هغه ټول نومونه یې ورته واغسته هغه ورته وایي دا خو ډېر زبردست کار وشو دا خو بالکل تاسو هغه یې او بالکل ګورئ چې خطره محسوس ده کې دغه وخت کې چې کوم بادشاه و عیسایي بادشاه و دا ځکه چې د هغې نه پس هغه بادشاهان چې کوم وو چې کوم بت پرست وو هغوی له الله پاک یو هدایت ورکړو هغه عیسایت ته راوړېدو ترتوس نوم یې ووایي او دا عیسایي بادشاه و یعنی مسلمان و موږ وایو نو هغه چې کوم دی هغه ورته وایي ما ته هغه نور ملګري وښیې چې هغوی له لړ شو چې زه هغه ووینم چې زه یې دیدار وکړم وجه پکې څه وه وجه به پکې سبا بیانو خو نن به صرف چې کوم دی نو لږ غونته کې هایلایټ کړو چې وجه پکې دا وه چې تر ډېرې زمانې پورې خو د خلکو یقین هغه په ایمان او په اسلام باندې دا و چې بای باس بعد الموت شته خو دغه وخت کې پکې څه ډلې لکه د منیر شاکر غونته خلک پکې راوتې وو او هغه پکې دا خبره کړې وه چې بای څوک واپس راغلي دي خو چې څوک تللی دي واپس خو نه دي راغلي که نه بس مرګ شته خو دوباره را پاسېدل نشته نو وی هغه بادشاه د الله پاک نه هغه به د شپې تهجدو کې چې پاسېده نو سوال به یې کوه چې خدای پاکه داسې یو نښه ماته راښکاره کړې چې زما د دې خلکو د عقیدې دوباره بحال شي نو هغه چې هلته کې ته نو د دې دپاره ته چېرې 309 سال وشو چې هغوی لا ودري نو چې زه ځان سره خلک بوځم او زه خلکو ته ووایم چې وګوره ورته چې الله څه کوي په 309 کالو کې دي څه شوي نه دي نو لکه څنګه چې الله دي را پاسولو دقه شانتې به الله د قیامت په ورځ باندې نور خلک هم را پاسي بسم الله الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب القحف والرقیم اے ستا خیال څه دی اے انسانه اے پیغمبر علیه السلام چې بېشکه دا مرګري د غار او د تختې کانو من آیاتنا عجبا سو عجیبه واقعه ده اذ اول فتیة الی الکهف کله چې هغه ځوانان روان شو غار طرف ته فقالو وی ربنا ای رب زمونږه آتنا من لدنک رحمتا په موږ باندې د خپل طرف نه خصوصي رحمتو کې وهیئ لنا او اخی موږ ته من امرنا په کار زمونږ کې رشدا هدایت او لاره فضربنا پس پټ کړل مونږ علی آذانهم غوږونه د هغوی په فردو کې فی الکهف په غار کې سنین عددا یو څو کلونه شمیرلی شوي ثم بعثناهم بیا مونږ راپورته کړل لنعلمه چې پوه شي خلک ای الحزبین چې کومه یوه ډله په دې او کسانو کې احصا زیاده حساب کوونکي د لما لبسو امدا د هغه مودې چې دوی په غار کې تېره کړه نحن نقص علیک نبأهم بالحق حضور تا باندې به مونږ اوس واقعا ذکر کو بالکل پرشتیا انهم فتیة آمنوا بربهم دا هغه ځوانانو چې ایمان یې راوړی په خپل رب باندې وزدناهم هدا او مونږ ورته ډېره زیاته ښه لار ښولې وه ام حسبته ای ګمان کې تو